هر یو څومره لوی ګناه چې انسان کړی الله تبارک وتعالی ورته څه کوي معاف کوي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د جړه اثر و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفای جاړي ولې د الله پاک پیغمبره د جمعه ته چې راتل کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست او داسې جاړي چې داغه جړه زه وجړولم داسې زار او قطار سره جاړي چې داغه جړه زه وجړولم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ښا عمر د هلک را داخل کې چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم کنه نو د هلک چې را داخل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی نوجوان ولې جاړي ولې خفای په څه باندې اذا الله پاک پیغمبر یو ګناه رانه شوی دا او هغه ګناه می جوړوي نو هغه ګناه می څه کوي جوړوي نو وی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ولې وی ځکه ډیره غټه ګناه می کړی دا ډیره غټه ګناه می کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ښا وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی هغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې وو اسمانونو نه د دې وو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما ګناه غټه ده د دې نه غټه ده ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خپای هغې نوجوان ورته وفرمایل وایي زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ هم زما ګناه څه ده نعوذ بالله لویه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نوجوانا دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبر د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره نا امیده یې هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د جړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبی علیہ السلام ښه دا دومره غټه ګناه به الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده تا خو راته ووایه که نه د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي حیا راځي نشم ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو آخر ګناه څه ده د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم زه کفنچور یم څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له بازار کې خرڅ کړم دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه 7 کالو پورې مې دا کار وکړو د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړمه او د هغې قبر مې کولاو کو نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړه هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نه هم نه یېرېږې
د الله نم تعالی یاره نه درځي خلک خودي نه نزا نو د الله نم تعالی یاره نه درځي چې زه د مړو په ډله کې بې حجاب کړم او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه په حالت د جنابت کې ما په ما خو دې غسل واړم دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کول ګناه وه روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې گزار یې کړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه سخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هغه لکه د ځان نخوانه پاس او دی په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو څلوېښت ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف که الله ما معاف که په دې څلوېښتمه ورځ باندې دعا غواړي وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام ته خبر که زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مسېځه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که الله دا دعا یې وغوښتله دا دعا وغوښته دې کې جبري علیه الصلاة والسلام راغی نبي علیه الصلاة والسلام لره دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا راته وای جبرئیل رالی څنګه جبرئیل څنګه رالی اذا الله محبوبا الله تبارک وتعالى یو څو تاسو نستانه کړو جواب درنم غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاره کې الله زمانه تاسو کو جواب نه غواړي وی الله تبارک وتعالى فرمایي چې زمان محبوب ته وای چې خالق ته کو خالق زیم ته دې مخلوق پیدا کون کې ته کو زیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه زما رب خالق ته زما رب خالق ته زه نه یم خو زما محبوب ته وای چې رازق ته یو کو رازق زیم جبرئیل رازق زما الله دی زه نه یم خو زما محبوب ته وایا چې توبه قبلون کې ته یو کو زیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه توبه قبلون کې زما رب دی توبه قبلون کې زما رب دی وی بیا چې کم الګ تا رټلې او کنه دا توبه ما قبول کړې ده الله تبارک وتعالى فرمایي چې کم نوجوان تا په ګناه رټلې او دا توبه ما قبول کړې ده ما قبول کړې ده الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویرو صحابه یې راټول کوي مال غالک پیدا کوي مال غالکو پیدا کوي مال راولې هغه نوجوان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستاسو توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى ستاسو توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي خو چې کله انسان د زړه د اخلاص سو باسي الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وزما محبوبا قل اوائے زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا على انفسهم چې په خپل ځان باندې څه کړی دی اے زما بندگانو ته وایا کوم بندگانو ته الله ستانه کان بندگانو ته نه اسرفوا على انفسهم چې زمانه باغی ګرځي زمانه خفه ګرځي زمانه مرور ګرځي هغه بندگانو ته وایا لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه منه امید کېږي الله د رحمت نه منه امید کېږي ولی زمانه نه امید ہے د الله د رحمت نه امیدي دا ډیره لوی ګناه بعض اوقات کې انسان وی کنه مړه ما الله نه معاف کوي ما دومره ګناهونه کړی هغه نه معاف کېدو نه دی نو خدا خبره دی وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلي خپل ایمان به څه کي وبایلي
ها تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته نشي معاف کولی نا امیدي خلک وایي ګناه ده کفر دی هغې نه دا نا امیدي مراد ده لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه نا امیده کیږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي ټول ګناهونه معاف کوي حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي اے بنی آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے زما بندا ته دومره ګناهونه وکړي چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته راورسي ثم استغفرتني غفرت لك بیا ته زما نه بخښنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړم اے زما بندا ته دومره ګناه وکړي دومره ګناه وکړي چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې لاس اوچت کړو او په ژړا شوې الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي وی غفرت لك دا ګناهونه مې تا ته وبخل او په دې زما پروا نشته په دې زما پروا نشته الله دومره مهربان الله دومره رحمان او رحیم ذات دی نو چرته به دا نه وایي ښه چرته به دا نه وایي چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو ایمان د څو خبرو نوم دی د دوو خبرو یره او تمه چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی یره او تمه او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه الله چرته ما ته عذاب را لګي الله تبارک وتعالی ډیر لوی ذات دی زما د امت ګډ عبادت په هغه قبول کی دا یره به ساتي ګور د الله د عذابونو نه بس کېږي یریږي او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډیر مهربان ذات دی زما رب ډیر رحمان رحیم ذات دی ډیر کریم ذات دی ما به الله معاف کوي نا امیدي به نه کوي نه به بالکل بې یاري کېږي چې هیڅ نشته دی او نه به بالکل نا امیده کېږي دې ته څه ویلی شي ایمان ویلی شي ایمان مجموعه د دې دوو خبرو نو غرض مې دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي هر څومره ګناهونه دي شوي دی دې راشه او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا حدیث مبارک کې راځي توبه استونکې د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه مې ورته معاف کو خیر دې سات په سات ته یادو نه الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده مړه ما داسې معاف کړې سټم یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن نه دی شروع شوی د ځنکدن غرغره راله ده شروع شوی روح لا مرۍ ته نه دی را رسېدلی دی څه وایي دی څه وایي دی الله په خپلو کړو باندې ستومانه الله ما ته زما ګناهونه معاف کا چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د مخکې نه دی الله په خپلو کړو باندې ستومانه الله ما معاف کا الله فرمایي بنده معاف مې کړې بندا معاف نکړي دا اویا کالا دا اتیا کالا دا سل کالا چې ګناہوں کې تیر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ماته توبه وباسي دا درته نه یادوم نه فیور دته نه درکوم ما دې معاف کړي ګوي چې تا دا ګناه د سره کړی هر ټیم د ګناه نه توبه استل فکار دي ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي مونږ وایي سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم په دې کې درشي مرګ راشي توبې ته هم سم نشي توبې ته انسان سم نشي نو هر ټیم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي هر ټیم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي او استغفار ډیر وایا استغفار وایا روزانه کم از کم سل فیری دا وایا استغفر الله استغفر اوګد استغفار نشو ویلې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا نشو ویلې کنه نو صرف دور خویل شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا الله نه بخنه غوښتل دي کنه خو دې کې یو خبره شرط هغه دا شرط چې کوم ګناه دې کړی هغه به فوراً